قربانی چې په کومو زناورو کیږي هغه یو د اوښانو جنس دی اوښه اوښ یو چې دی غوا میخه دا جنس او بل ګډې بیزي د دې وجې نه علما وایي ځنګلي زناور چې په هغه باندې قرباني نه کیږي ځکه قربانی چې کیږي په غوا میخه په ګډه بیزه په اوښ په دې دریو جنسونو باندې نو وحشي زناور چې کم ای په هغې باندې قربانی نه کیږي بیا علما وایي ګډ او بیزه چې ده د دې قربانی د یو کس نه جایز کیږي په دې کې د یو کس نه سیوا نشي شریکېدلی او غوا میخه شوله او اوښ شو نو دې کې اووه کسو پورې شریکېدلی شي د اووه کسانو نه سیوا په غوا میخه کې یا په اوښ کې دا شریکېدل چې دي هغه دا ټیک نه دي او ګډه بیزه باندې چې قرباني کیږي د دې دپاره د عمر شرط دا دی چې دا به د یو کال وي که غاښونه یې کړي او که نه یې کړي خو ګډه او بیزه چې دا د یو کالي نو په دې باندې قرباني کیږي البته ګډ باره کې دا خبره شته دی چې دا د شپږو میاشتو وي خو چې د کال هغې مرخکاري دومره سوره وي نو بیا پې قرباني کیږي دا صرف د ګډې متعلق ده دا د بیزي او د پیسه متعلق دا نه ده هر چې غوا میخه ده نو د هغې دپاره شرط دا دی چې د دوی 2 کاله پوره شوي هله به په دې باندې قرباني کیږي که غاښونه یې کړي وي او که نه یې وي کړي خو چې د اختر د ورځې پورې 2 کاله پوره کیږي نو په دې باندې قرباني کیږي 2 کالو کې یوه ورځ هم کمی په دې باندې بیا قرباني نه کیږي او هر چې اوښ دی اوښه ده نو هغې باره کې علما وایي چې 15 کاله یې پوره شوي نو هله پې قرباني کیږي اوښ یا اوښه چې د 15 کالو نه په کمی نو په دې باندې قرباني نه کیږي نو غوا میخه کې او اوښ کې 9 کسه شریکېدلی شي د 9 نه په کمه باندې قرباني کیږي 6 کسه 15 کسه 4 کسه 3 کسه 2 کسه د 9 نه په کمه که هر څو کسان وي نو قرباني پې کیږي خو علما وایي دې کې دا خبره لږه ضروري ده چې کله 9 کسان یا 6 یا 15 په یوه قربانۍ کې شریک شي په دې کې د یو تن اراده د غوښې وه نو د 9 واړو قرباني ونه شوله یا پکې د یو تن مال حرام و نو د ټولو قرباني ورسره ونه شوله دې وجې نه علما لیکي چې کم سړی په ټل کې شریک وي د ده برخی د هغې برخې دومره قیمتي چې دته په هغې باندې یوازې چیلې یا ګډ میلاویږي نو پکار دا ده چې دی پې ګډ یا ګډه والی او یوازې قرباني وکړي دا بهتر ده نو دې کې دا خبره لږه ضروري ده چې اجتماعي ملګري چې مال د ټولو حلال وي دې وجې نه علما لیکي دا کمې ادارې چې اجتماعي قرباني کوي د خلقو له خلق ورته قیمت جمع کوي هغې وله قرباني کوي نو دا قرباني بالکل ټیک ده چې یو سړی بل ته اجازت وکړي قیمت ورله دی ورکړي او هغې د دې د طرف نه قرباني کوي خو علما وایي پکار ده چې کمې ادارې د خلقو د طرف نه قرباني کوي پکار دا ده چې هلته یو لیک ځوړن کړی او په هغې کلم کله لیکلي چې ګورې د چا مال هم حرام نه وي غلام لای نه کړي د سود مال نه انشورنس مال نه چې دا یو لیکې ځوړن کړی چې کولو اعلان لګېدلی چې هسې نه د چا مال پکې حرام نو د ټولو قرباني پې خراب نشي اجتماعي ملګرو لم پکار دي
چې علل اعلان دا اعلان کی چې یرا قربانی د پاره ګوره حلال مال را جمع کو اسنا چې د یو تن د وجنه د ټولو قربانی خراب شي. بل علما لیکي چې یو تن د بل د طرف نه قربانی کولای شي چې کله ورته دی اجازه وکړي. پلار دی د بچو د طرف نه قربانی کوي یا بچی د پلار د طرف نه قربانی کوي خو چې هغه ورته اجازه وکړي چې او زما د طرف نه مال قربانی وکا نو نیت په هغه د قربانی کوي او قربانی ادا شوله. او که په یوه علاقه کې دسی چې عام طور پر دی د یو بل د طرف نه قربانی کوي نو بیا پکې اجازت ضروری نه دی ځکه عام عرف کې بیا دا خبره وي نو بیا اجازت چې دی هغه ضروری نه دی. بهر صورت علما وایي هغه زناور چې د هغې پیدایشي طور ښکري نه وي په هغې قرباني بلکل جایز ده. چې پیدایشي طور ښکري نه وي کونډی نو په هغه باندې قرباني بلکل جایز ده. او هغه زناور چې د هغې بعضې حصه د اخکر ماته شوي هم پې قرباني جایز ده. هو که د اخکر دومره په ویښ کې مات شوی چې دلته یې هغه کړم به غونته جوړه کړي نو بیا هغې صورت کې په دې څاروي قرباني نه کېږي. نور کو عام اخکر ماتي نو هېڅ خبره هم نه ده په دې څاروي باندې قرباني کېږي. بل علما وایي خسی زناور چې دی په دې باندې قرباني کېږي بلکې د ده قرباني چې ده هغه ډېره غوره ده ځکه وایي د ده غوښه هم خوږی او دی سوره به هم وي خسی زناور. نو په دې کې په قربانۍ کې هېڅ مسله نشته دی. البته بعضې خلق تپوس کوي چې دا بعضې څاروي چې هغه د ستنې جرسی ورته وایي د ستنې نه یې بعضې په ارامۍ وایي د هغې بچی چې هغه د ستنې نه آیا په دې قرباني کیږي او که نه کیږي. علما وایي دا په عرف کې د غوا بچی دی او د غوا په رحم کې جوړ شوی دی دته د غوا بچی وایي د ده قرباني چې ده دا جائز ده. البته علما وایي قرباني یو ډېر لوی عمل دی نو ښه خبره داره چې د دې په نسبت ته بل څاروی تا ته میلاویږي نو ډېره ښه ده. نو ښه خبره داره چې بل والی نور په دغې باندې هم قرباني چې ده هغه کیږي. بیا علما وایي چې کومه علاقه کې غریبانان سیوا وي نو پکار ده چې هلته خلق ډېرې غوښې واله څاروي والي چې په کم کې غوښه ډېره غریبانان په کلي کې سیوا دي نو غوښین څاروی چې غوښه پکې ډېری هغه اغستل بهتر دی. او که نه په کلي کې غریبانان ډېر نه نو بیا علما وایي ډېر قیمت والا څاروی اغستل بهتر دی چې د کم قیمت سیوی اگر که غوښه پکې کم وي خو چې قیمت یې سیوی نو بیا ډېر قیمت والا څاروی چې دی دا اغستل علما وایي دا بیا بهتر دی او دا غوره دی. انشاءالله باقی مسائل به که خیر بیا سبا بیانو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.